मुफ्ती तुफैल राजी साहब के दिलचस्प और इस्लाही बयानात सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम मुफ्ती वालेकुम तुफैल राजी वरहमतुल्लाहि साहब के वबरकातुहू। दिलचस्प और इस्लाही बयानात सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अक्सर नापोहा खलक बिया د یو بل سره اختلافات کوي او اکثر پکې خفګانونه کوي. نو دې وجې نه د دې مسلې وضاحت ضروري دی. هغه مسله ده د عرفې روژه. زمون خلک عموما په دې کې نښتي چې یاره په سعودي کې عرفه ده، یعنی حاجیان میدان عرفات ته تللي دي او پکار ده چې موږ روژه ونیسو. او دلته زموږ خلک وایي چې نه، دا د نهمې ذوالحجې روژه ده، د نهمې ذوالحجې روژه نیول پکار دي. نو په هر حال د دې سیز وضاحت لازمي دی، د دې وجې نه یې زه کومه. نو اول نمبر کم خلک چې دا وایي چې حاجیان میدان عرفات ته تللي دي او مونږ روژه نیسو، نو دا خو سراسر په غلطه دي. د هغې وجه دا ده چې په میدان عرفات کې څوک چې هم حج کوي نو په هغو باندې د عرفې روژه نشته. دویم دې له چې دا کوم نوم ورکړی شوی دی د عرفې روژه، نو دا نوم صحیح نه دی، بلکې احادیثو کې چې راغلي دي نو هغه دی د نهمې ذوالحجې روژه. اوس چې کله د نهمې ذوالحجې روژه وویلې شوه نو ټول اختلاف ختم شو. اوس چې په کم ملک کې په کم ځای کې نهمه ذوالحجه راځي، هغه خلک به په دغه ورځ باندې د نهمې ذوالحجې روژه نیسي، بس اختلاف ختم. اوس که په سعودي کې نهمه ذوالحجه ده، نو چې کوم خلک حج نه کوي هغوی به په نهمه ذوالحجه باندې روژه نیسي. په نورو ملکونو کې دي، پاکستان کې، افغانستان کې، هندوستان کې، انډونیشیا، ملیشیا، هر ملک چې دی په هغه ملک کې چې نهمه ذوالحجه کله هم راشي نو په دې نهمه ذوالحجه باندې به روژه نیسو، اختلاف ختم. اوس د دې روژې فضیلت څه دی؟ د دې روژې فضیلت دا دی، حدیث کې راځي حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایل چې د یو کال وروستنی ګناهونه به ورته الله رب العزت معاف کړي او یو کال آینده راتلونکي ګناهونه به ورته الله رب العزت معاف کړي. انشاءالله کوشش وکړو په دې ورځو کې په دې 10 ذوالحجه کې خو ټول پکار دي چې سړی روژې ونیسي، لیکن دا روژه ډېره زیاته د فضیلت حامله ده. د دې وجې نه پکار دي چې موږ ټول انشاءالله په نهمه ذوالحجه باندې روژه ونیسو. پاکستان کې به انشاءالله نهمه ذوالحجه د جمعې په ورځ باندې راځي. انشاءالله موږ د دې روژې اهتمام وکړو، په اختلافاتو کې نه پرېوځو. اسانه مسله ده، په نهمه ذوالحجه باندې روژه ده، دا چې په هر ملک کې نهمه ذوالحجه راځي دغه روژه ونیسو. السلام علیکم ورحمة الله.